علامه نقیب جنیدی سے کچره مونږ دا موضوع مخ په وړاندې باندې بوزو نو ابتدایي چې کوم د ایمان خبره راشي نو مونږ ذهن ټول نه اول دازي چې پر رب العالمین باندې کامل ایمان ساتل پکار دي او د ایمان آغاز هم د الله پاک په توحید باندې د رب العالمین په هسته او په ذات باندې ساتل پکار دي. اصحاب کرامو د رب العالمین په ذات باندې څومره ایمان او خاص کر کچره مونږه د ایمانیاتو پهلوګان واخلو نو توکل په الله پاک باندې هم د ایمان د غټو پهلوګان یو غټه پهلو ده. دې حواله باندې تاسو وایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول د تاسو مفتی صاحب ډیر مشکور ما چې په داسې مقدس مقاماتو کې مونږ لا دعوت راکاو په سکرین باندې ناظرینو سره مونږ یو ځل بیا مخامخ کړو. موږ لپاره ډیره د خوش قسمتۍ خبره ده. مننه کوم. ټول ناول چې دی خبره وضاحت وشي د صحابه کرامو ایمان په رب العالمین باندې دا ډیره یو اهم او ضروری خبره ده جی چې انسان سوچو کا بعد الانبیاء څومره انبیاء کرام دي داغه نه بعد که سړی وګوري د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په شان ته په ایمان معیار باندې هیڅ څوک نه دی پورا څنګه معیار ایمان چې د صحابه کرامو دی په الله جل جلاله باندې بعد الانبیاء دغه سی په ایمان په غلو یا مقام او مرتبه باندې هیڅ څوک نه دی فایز او بیا کدی نه باتو کتلی شي ټولو نه لوی موحدین دا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دي. ټولو نه زیات شاکرین کورته کتلی شي دا صحابه کرام دي. ټولو نه زیات صابرین کورته کتلی شي دا صحابه کرام دي او ټولو نه زیات متوکلین کو کتلی شي دا صحابه کرام. الله پاک باندې کلک بروسه او زه دغه خو یو تفصیل غونډه مختصرا به یو خبر ارته وکم چې انسان وګوري صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره په مکه مکرمه کیو او دا هر چا دا خبره عیان او ښکارا ده چې په یو کم تعداد باندې ډیر په کم تعداد باندې حتی دې پورې چې الته مونږه منځونه صحابه کرام ښکارا نشو کولای جهر باغ پټ منځونه به کول دومره کم تعداد خو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پریشان به ولید په تکلیف کې به ولید نو صحابه کرام براله نبی علیہ السلام ته به فرمایل چې ته خدای پاک نه سوال وکړه چې خدای پاک جل جلاله جهاد مونږ باندې فرض کا جهاد چې خدای پاک جل جلاله راولي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې الله جل جلاله حکیم ذات ته په خپل باندې جهاد ته شکل ضرورت راشي اب خدای پاک جل جلاله راولي. مکه مکرمه چې څومره زندگی و هغه داسې تیر شو دا یو د توکل یو مثال ورکوم. بیا په مدینه منوره کې چې کله هجرت شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت نه پس دیار لس کال تیر کړه اعلان نبوت نه بعد مکه مدینه منوره لراغه نو په دویم کال د هجرت باندې چې کوم اول معرکه دا اول جهاد دی سره هغه ته وګوري توکل په دی کې چې صحابه کرامو 300 تعداد یا 313 تعداد او مد مقابل لګبګ 1000 تعداد دا د توکل په الله باندې د صحابه کرامو یو ښکاره مثال دی چې موږ تاسو اوس وخت یو ګورو په دومره کم او بیا دې ته وګوره اسباب ور سره نشتا هغه سره په چې څومره کافرانو سره دی هغه سي سورلې ور سره نشتا هغه سي تلوار او توري ور سره نشتا یو شام ور سره نشتا وګ ته وګوري توکل خدای پاک جل جلاله باندې هغه توکل دی هغه ایمان دی دا څه وخت راغی چې خدای پاک جل جلاله په 1000 کسانو باندې دویلا برای ورک او دومره سخت شکست ول ورک چې دا کفارو په زړه کې دا هغه بدلی اخیشتو داسې اورو چې د عمر د وجه نه په دریم کال د هجرت باندې انسانو ګوري په دریم کال د هجرت باندې بیا احد راغی او سبب یې همداو چې کافران غوسو سخت شکست ول ورکړو ډیر کسانو پاغه کې په دریم کال د هجرت باندې احد راغی ته په احد کې وګورم پاغه کې ابتداءً زر کسانو او مد مقابل شله 3000 کسانو خو بیا شکل زر کسان رااله او دا ماحول یو کاتنو باغی کې د عبد الله ابن ابي ابن سلول چې کوم 300 کسانو اغم صحابه کرامو لاره نه واپس شو 700 کسان پاتې شو په احد کې په 700 کسانو د 3000 کسانو مقابله یو کړه او خدای پاک نو دا ټول د څومره غزواتي خندق دی او داسې تبوک دی او داسې حنین دی او داسې فتح مکه دا په دغه ټولو کې کو کتل شي نو صحابه کرامو یو قسم له کامل اکمل اور مکمل توکل په الہ العالمین نه یو داسې توکل چې داغه مثال چرته نشي ملاوي.